بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه فرمایي زه د رسول پاک علیه السلام ملاقات کې پوره دار ارقم ته لوړل. حضرت ارقم رضی الله عنه د کور نه بهر ته ځبیلوړ یکنه صهیب رضی الله عنه مې ولیده. صهیب رضی الله عنه ته مې وویل چې ته څرګې روغلې ته چیرې درې مې څه اراده ده؟ ده وویل زه د محمد سره ملاویږم. ای عماره د تو څه اراده ده؟ مو ورته وویل چې د مو اراده د محمد د ملاقات تو. مو ورته وویل چې په کوم نیت باندې ته ورسره ملاویږې؟ حضرت صهیب ورته وویل چې د ده خبره وروه. خلک یې چې ډېره نااشنا خبرې کوي. دی ورته وایي چې او عماره ته په کوم نیت راغلی یې؟ ورته وایي چې زه د ده هغه خوږه خوږه خبره وروه. ورته وایي چې بس د بیا خو مقصد یو دی. میز د حضرت دار ارقم رضی الله عنه کور دروازه وټکوله. دروازه کلال شوله ورته. څرنګه راغلی یې؟ د محمد سره ملاقات ته راغلی یې. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره میش ملاو کړی. رسول الله مبارک علیه السلام اسلام په میش باندې پیش کړی. اسلام د وروړلې مبارک شي میش ته ترغیب ورکړي چې اسلام تو سرو وری توس مسلمون شي کامیاب شي. میش بیا دوړي اسلام وروړ. تر دره پورا د حضرت ارقم رضی الله عنه په کور شي میجا وی چې وګاش مشوم نه بعد مشرکین داسې چې پټي خپل کورې شوی بهر ته نه وي. مشوم نه بعد میز د حضرت ارقم رضی الله عنه د کور مبارک نه وروتلی. نور قدرمند دی الله جل جلاله د میشتوسته د اسلام سره محبت د اسلام د تبلیغ د مخ میشتوسته الله پاک توفیق ورنصیب کو.